رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. داعی د پار آداب بیانېدل. سلورم ادب داو ستا دعوت څوک نه مني داغه نه بایکاټ وکړه، کاغه خپل دی ولی نه داغه نه مقاطعه وکړه، داغه سره رشتہ داری پالمو دغه دې رشتہ داری پاللو لایق نه دی. او چې کوم ستا په دې هغه پر دی ولی نه دی خو هغه ستا خپل او د یو اسلامي روډ په بل مسلمان باندې 15 حقوق ای هغه حقوق ستا په هغه باندې اوس داغه پتا باندې لازم شول په وجه د اسلام استارور شو. لکه انما المؤمنون اخوه قانون او المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان روډ دی، المؤمن اخو المؤمن د مؤمن روډ دی. د زګ ستا روډ دی، د ستا په دې کې ملګری دی، دستا په مسئلے کې ملګری دی، مشرک دی، کافر دی، بيدین دی، فاسق دی، ستا د عقیدې نه منکر دی، کستا خپل زوی ولی نه دی، پلار دی ولی نه دی، رور دی ولی نه دی، د حقیقت کې ستا نه پردی دی. ځکه ستا او د لار جدا ده، ستا او د پاخه کور جدا دی. نو اوس مقاطعات دنیا کې ګرانه ده، شیطان انسان ته ډیر ګرانه، آسان کار نه دی. نو چې ګرانه ده نو دا علاج څه دی چې دا تا آسان شي؟ بایکاټ ګران کار دی، د آسانولو د پاره علاج څه دی؟ نو الله علاج بیانې. الله فرمایي وتوکل، د مقاطعې د پاره علاج دا دی چې ځان وسپاره علی العزیز الرحیم، زور او مهربانه بادشاہ ته. بس د الله سره دوستی پاله، په الله باندې ځان وسپاره او په الله باندې مکمل اعتماد او باور شروع کا اړه بری الله سپک کما الله باندې درس کې ارس کړو اغه الله باندې بروسو کا الذي يراك حين تقوم، چې هغه نه تعالی را کله چې ودرېږي ته، کله چې ته ولاړې نو هغه الله تعالی رېني اني بالکل دا الله نه یو حال پوښیده د انسان نه دی، د انسان حال دا الله نه پټ نه دی. الله هر وخت انسان نه، لیکن خپل نبی تعالی وایي الله وخت کی تاینی هینه تقوم، کله چې ته ودرېږي. یو معنی دادا کله چې ته مسله د توحید د پاره ودرېږي میدان کې او خلق د الله دین ترابلی، الله ستا په حال باندې پوره پوه دی، معنا الله ستا ساتنه او حفاظت کوي، ته پریشان کېږم. او دیم د تقوم معنی دادا ته چې کله د عبادت ته ودرېږي، الله ستا عبادت او کوشش الله ستایني او دغه وخت عزت خاص کو چې دغه وخت عبادت ته پاره الله ته ډیر خو د پاسې دل په وخت کې الله تعالی کړه الله خو وروخي. بل معنی دا هر قیام ته شامل نه، لیکن د دین هغه ودرېدل مراد دي چې انسان د شپې خپل ډډې د بسترې نه جدا کی، خپل الله ته ودرېږي او د الله د راضي کولو کوشش کوي، نو دغه ودرېدل الله رب العزت ته ډیر زیات خواږي او دغه ودرېدل الله رب العزت ته ډیر زیات محبوب. د الله په نزدیک ډیر زیات اهمیت لري. قم الليل الا قليلا قليلا، اے صادر د ځان نه تعاون کیا، اے برا قم الليل الا قليلا، ادریگا ثابت اشبان لاتا مگر لگ سات کم، نصفه او انقص منه قليلا، نمش با یاد نمش بین لگ شانتی کم اللہ تو ادریگا. انشاءاللہ معنی دی کہ دیر زیاد تفصیل لے سورہ مزمل تورسی دوال تو بیان معنی کا. تو اللہ تو ادریگا، نبی علیہ السلام تو دشپیر ادریدل حکم شو، نبی علیہ السلام حکم صحابہ تم کو صحابہ بم ادریدل، اور نبی علیہ السلام صلو باللیل والناس نیام، شپی اللہ تو ادریگی پاک وقت چنور خلق ادئی تا اللہ تو ادریگی عبادت کے. ادھا مومنان صفت سورہ فرقان کی ذکر شو،
هغه چې هغه د شپې جاړي او الله رب العزت ته قیام کوي شپه تیرې په جړاو په قیام کې رب ذوالجلال ته او داوی ډډي داوی د بسترې نه جدا او الله رب العزت ته فریاد کوي علم مومنانو صفت ده نو مومن باندې چې الله رب العزت ته عاجزي کوي او د شپې پاسې د الله ډیر خوخي نو تذکرہ داږي کوي الله نه تعالی رب باندې چې ته ودرېږي تعالی رہی او ځینې مفسرین وایي دا وخت مزمت انسان ودرېږي او صفونه برابرې نبی علیہ السلام ودرې دو صفونه به برابر او هغه ته اشاره ده چې کوم وخت ودرېږي الله تعین نبی علیہ السلام به صفونه بالکل خن نه غختل بالکل به ودرې صفونه به سیده بل بیا ودرې دو بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام نے چې کله مسکی ودرېږه ما او زمخې ته ګورم نو دا په هغه ذات مې د قسمي چې زه رالیږلی یم زما ستاسو خشوع او خضوع پټه نه ما د الله هغه شاته حالات هم داسې ښیي لکه څنګه چې زه مخکې ینم دې شاته مې ینم ستاسو خشوع او خضوع ما ته معلومه ده د نبي علیه الصلاة والسلام چې ودرېدو صفونه به یې سیده کړل صحابه کرامو خیال دی خاص سات نو هغه مست ودرېدل الله یې تعالی را کوم وخت چې ته ودرېږې او ودرېدل حال الله استاغه عالم دی پاغه باندې وتقلبك في الساجدين او اوریدل ستا په سجده کوونکو والو کې ستا اوریدل سمانه ساجدین نه مراد مز د جمع دی کله چې ته د جمع مز کې ته جمعات کې ولاړې په مزوانې ولاړې الله ستا په مز کې ودرېدل نه ته چې رکوع لزین ستا رکوع ته تلل الله نه التقلب حالت بدل شو دا چې د سجدې نه دا چې د قیام نه ته سجدې ته ځي الله ستاسو سجدې دا د سجدې نه ته جلسې ته پاسې ستاسو پاسې دلې نه دا جلسې نه چې دغه سجدې ته ځي دغه سجدې نه چې بیا قیام ثانی ته ځي الله دا ټول نه او د دستا په سجده کوونکو والو کې دا الله رب العزت اینی دا الله ته خوخي چې در جمع مسکه او امام قتاده وی دا د شپې د نبی علیہ السلام یوازې مستا اشاره ده ستاوډې دل په سجده کوونکو والو کې او سجده کوونکو مراد پیغمبر جمع چا ټول ساجدین دي کامل معنی دا چې ستاوډې دل په سجده کوونکو والو کې پیغمبرانو په جماعت کې تاوډې او داوی په طریقه باندې ته عبادت کې داوی په طریقه باندې تکار د دعوت کې او د شپې الله ته پاسې سوالی او راجزي کې او تقلب اوډې دل په سجده کوونکو والو ایا د دین مراد جماعت د صحابه کرامو دي نبی علیہ السلام چې په موس کوه وایتا نو معنا دغه حال دا وړېدلو په موس کې استعلاینین ایو معنا دا ساجدین مراد موحدین دي نبی علیہ السلام په خپل ملګرو سره دعوت کار لته دغه الله دا کار لته سات راتل سجدي کوونکو والو سره ګرځیدل دا حال الله استعینین الله ته معلوم دی دا انه هو السميع العليم یقینا الله هر څه اوریدونکی او په هر څه باندې پوهه دی الله صحیح هل انبئكم على من تنزل الشياطين دی نبی علیہ السلام باندې کله شوبدا کوله ستا قران موږ نه منو څنګه ته دا قران شیطانان راوړي او دا شیطانان ستا ملګری دي ته ترویتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کله چې الله رب العزت یو حکم کوي نو فرشتي خپل سانګونه کته برکې سانګونه ډېر په تیزی سره وایي او دا عجزی د لاس دا چل فرشتي شروع کی کله چې رب ذوالجلال حکم سناوږي نو هغه حملۃ العرش فرشتي لک په سکون کې شي نو د وم اسمان فرشتي هغه د عرش وتونکو فرشتو نه تپوسږي ماذا قال ربکم رب سو فرمایل او رب حق خبر او فرمایله هغه حق فیصله د وم اسمان فرشتو ته واوري هغه د شپږم اسمان فرشتو ته واوري شپږم هغه د پنځم دای سلورم دریم دویم اول آسمانی دنیا ملائک خبر شي هغه د الله د حکم پوره کولو د پاره راکوشي ودیس کې کین او د بیان تقسیمي نو دا شیطانان په بل باندې ولاړي د روایت راوی دی سفیان ناغوی دا سی ولاړي هغه دې سکی خو دې کولاوي کړي وبدد اصابعه ولګتي کولاوي ابل هغه دې سی ودرولي دا په بل باندې دې سی ولاړي شیطانان دیول په وګو باندې ولاړي کله چې دی وګ کې دی پټ فرشتو خبري اوري که فرشتو دی ویني او ول بیا غستوره راځي وای سيزي لیکن کله فرشتو ورته خیال نه دی خبر اوري نو دی
دا شهاب را رسیدو نه مخکې دی کته ته وایي شیطان ته هغه جو کته ته وایي جو کته ته وایي کته ته ریتی ته خبره راورسي او نبی علیہ السلام وایي فیخلطون معهم 100 کذبه هغه سره سل دروغ نور میلاو کی اځ کله یو خبره رښتیا چې کوم چې فرشتو نه اوریدلی نو خلک یو بل ته وایي تا ته پته نه ده چې پلان کې ورس په پلان کې ځکه پلان کې دا سړي خبره کوله او جو کچس برګ دی اجي رښتیا ویلي خلکو به یقین راشي دا دروغ نه قطعي نظر شي چې دا دروغ څومره ډیر ویلو ایو هغه رښتیا هغه د صداقت لپاره خلک نشانه کافي ګڼي او هغه دعوا کاهن منجم هغه دعوا د علم غیب کوي او د معرفت